لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وس ذهن کې دا راځي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د جمعې په ورځ باندې آدم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا کړی شوی دی. جوزه د آدم علیہ الصلوۃ والسلام دا خبره په سمجھ کې راځي چې آدم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا شوی دی نو برکت والے ورځ ده. خو آدم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا ته راغلی دی جنت ته راوستل شوی دی نو په دې کې د فضیلت څخه خبره ده. خبره ځان پوهه کوي ها. آدم علیہ الصلوۃ والسلام پیدائش دا خو د خوشاله خبره ده. آدم علیہ الصلوۃ والسلام الله پیدا کړی دی دا خو د خوشاله خبره ده. آدم علیہ الصلوۃ والسلام د جنت نه راوستي دی نو دا خبره آیا د خوشاله ده؟ دا د برکت ده. نو آو دا د برکت خبره ده. ځکه که آدم علیہ الصلوۃ والسلام د جنت نه نوې راغلي دنیا ته نو انبیاء علیهم الصلوۃ والسلام سلسله به څنګه راغله؟ د انبیاء علیهم الصلوۃ والسلام دا ټول اولاد د چا دی؟ د آدم علیه الصلوۃ والسلام دی. پس مکه باندې د انبیاء علیهم الصلوۃ والسلام قیام دا د برکت ذریعہ ده. الله رب العزت کا آدم علیه الصلوۃ والسلام دنیا ته نه را لګلې نو آیا دا سلسله به جاری وي؟ د توالد او د تناسل یعنی سلسله د نسل دا خو په دنیا باندې ده. جنت کې خدا سلسله بیا نشته چې خلک به پیدا کیږي لویږي به دا خو په دنیا کې ده. که آدم علیه الصلوۃ والسلام دنیا ته نه وی راغلی صحابه په دنیا ته راغلي وي. د صحابه وجود د آدم علیه الصلوۃ والسلام دنیا ته دراتلو د وجه نه دی. په دنیا کې څومره اولیاء کرام راغلي دي نو دا اولیاء کرام د آدم علیه الصلوۃ والسلام د ځمکې ته دراتلو د وجه نه راغلي دي. که آدم علیه الصلوۃ والسلام دنیا ته تشریف نه وی راوړی نو دا اولیاء به کوم ځای دي؟ په دې ځمکه باندې چې څومره عبادت کیږي څومره په دې باندې د قرآن تلاوتونه کیږي په دې باندې ذکر او اذکار کیږي دا خو د آدم علیه الصلوۃ والسلام دراتلو د وجه نه کیږي. لہذا د آدم علیه الصلوۃ والسلام دنیا ته راتلل دا هم د برکت ذریعہ ده. نو دې وجه آدم علیه الصلوۃ والسلام دا پیدایش هم د جمعې په ورځ شوی دنیا ته راتلل هم د جمعې په ورځ شوی د آدم علیه الصلوۃ والسلام. او نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایل چې د قیامت قیام با د قیامت ورځ به هم د جمعې په ورځ باندې قایمي. نو حکم دادی اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. کله د جمعې په ورځ باندې اذان وشي نو حکم دادی چې فاسعوا الى ذكر الله. کله چې اذان وشي داغه نه بعد کم کار کیږي مونږ کیږي نه نو د دې مانزه طرف ته الله رب العزت فرمایي چې منډه کوي. سعی نه مراد دادی کوشش شروع کوي منډه شروع کوي خو چې د مانزه طرف ته لاړ شي. وذروا البيع او خرید او فروخت پرېږده. نو آیا خرید او فروخت یې ذکر کړی دی نو زه به کې کرکټ کولی شم؟ کرکټ خو به خرید او فروخت نه راځي که نه. زه به کې د ملګرو سره ګپونه او شپونه لګولی شم. زه به کې په کور کې روټۍ خوړلی شم. زه به کې یو ګنټه آرام وکړم نو سم خیال دی آرام به کولی شم. زه به کې پیتاوی وکړم نور ته به لږ سملم چې دا وجود مې ګرم شي نو آیا دا به کې کولی شم؟ وایي نه. هر هغه څیز چې د مانځه او ستا په درمیان کې رکاوټ جوړیږي نو هغه څیز پرېږده او مانځه طرف ته لاړ شي. جمعات ته چې څومره خلک راځي که نه د جمعې په ورځ باندې نو په دې دروازه باندې د جمعات په دروازو باندې فرشتې ولاړي هغه فرشتو سره رجسټري او د دې خلکو نومونه به کې لیکي. لانکې سړی راغی دته د ثواب دومره حصه ملاوي لانکې سړی راغی دته د ثواب دومره حصه ملاويږي
باقاعده حدیث دی په دې باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاته د او خمره او حلال کی د ذبح کولو ثواب ته ملاویږي، چاته غویا، چاته چې ګمدي د بيزي د ګړي او د قشان د اگې پوری ثواب ملاویږي. کله چې امام د خطبه لپاره ودرېږي، تاسو لیدلی کنه قاضي چې دلته کېني او بیا مؤذن ما دلته اذان شروع کی، ٹھیک ده؟ نو په دغه دوران کې دا خطبه چې کومه ده نو دا دومره الله ته خوښه ده، دا الله فرشتو ته خوښه ده چې دا فرشتې دا رجسټر بند کړي، دا کوم نمونه لیکي کنه چې کوم کسان روان دي نو دا رجسټر بند کړي او راشي او دا خطبه اوري. دا خطبه څه کوي؟ دا خطبه اوري. او زما مسلمان رور هغه دومره غافل دی چې د خپل خبرونه نه دی وزګار، د خپل خبرونه نه دی وزګار، او سما څوک جمعه ته راتلو ته نه دی وزګار. فرشتي راشي او دغه صفونو کې کینی او د دې امام چې کومه خطبه کوي دا خطبه اوري. او اصل مقصود هم زما د دې بیان نه زیات دغه خطبه اهمه ده چې دا واورېدل شي. دغه خطبه اهمه ده چې دغه خطبه اوریدل شي، ځکه چې دغه خطبه اوریدل دا واجب دي. وس دا فرشتي را لیکي ناشته د دینه بعد چې څومره خلک راځي نو دوی ته د جمعې د مانځه پوره ثواب نه ملاويږي، بلکې بعض علما خو فرمایي چې دوی ته د جمعې هغه ثواب هم نه ملاويږي. د جمعې هغه کم فضیلت چې دی یعنی یو خو عام زما خلاصول لګنه، یو دا د جمعې هغه ټول برکات او فضیلت حاصلولې، نو دوی ته د جمعې هغه فضیلت نه حاصلېږي ځکه چې فرشتو د دوی نوم ونه لیکو. فرشتې را لیکي ناستې او خپل باندې خطبه اوري او زما مسلمان نور په دغه ټیم کې مټي راونغاړي او زر درو د سود کې د کور نه رامنډي شروع کی او یا خو د دوه میک اپ نه ختميږي. داسې میک اپ ماشاءالله چې داسې بجینه کې ونه کی ماشاءالله زموږ لکانو شروع کړي، داسې میک اپ کمی به زموږ جنکه ونه کی زموږ لکانو شروع کړي. لکه ستا میک اپ ته ضرورت دی، ستا میک اپ خو الله رب العزت په او داسې کې خو دې کنه ته چې چرندان وکي او د مخ وینځي جو دی او داس کې دومره برکت دی چې ستا مخ به خیسته کیږي. او یو مفت فارموله وره د حسن د بارا یو الګ دی یا جنې دا زنانه د هر څوک دی او هغه وی چې زما د مخ خیسته شي او زما د مخ دی خون کوي په دې کې د سر پیدا شي، نو یو اسانه فارموله چې ډیره ازموده ده هغه دا ده چې کله دا سجدې ته ځي سجدې ته نو په سجده کې ډېری ساریږي. کم تعداد ویل د تسبیحاتو په سجده کې هغه درې ویل او افضل د دریو نه بره دی 15 ویری وي او ویری وي تاق ویری وي، بلکې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عام معمول هغه به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام و ویریو او د مشقت د وجنا چې په امت باندې مشقت ونشي نو په فرض مانځ کې باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام درې ویری او بعضو کې راځي 5-5 ویری وي. لیکن بهتره خبره ده چې سړی مسکی په مانځ کې د ایثار چې په سجده کې د دې د وجنا بعد د مخ حسن سیوا کې موږ د څوک ویل کا پلان کې فارموله استعمال کا ګولډن پرل استعمال کا جو خپل وشي زموږ په ګولډن پرل بس ونه خپل بیا زو هغه څوک راته وی چې الکه پیرن لون استعمال کا یو په پیرن لون باندې ور پریوتی، څوک راته وی پلان کې چې کم کریم راته څوک په موږ استعمالونه کوي. وسدا کرونا وایرس راوته کنه خلک وی بھائی کرونا وایرس هغه وسلی کې عادي د ایجادات کوي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوار لسنیم سو وکاله مخکې فرمایلی دي چې څوک 15 وخته چرندام کوي مخینځي او دس کوي دی به هر قسم جراثیم نه محفوظ وي. 15 وخته مخینځه کنه پتاس چلې او میک اپ بس وخت خراب وي. دا شی د دنیا زنانا په دې ودونو او فنکشنونو کې هغه وی موږ منځکه نه کو او وس په ماشاءالله سړی مرا پرن وخت دی په دې باندې په دې راخته شوی ځکه نه کوم او داس چې میک اپ نه خرابېږي ما به دومره خرچه کړی دا که تجربه هم نکېږي او یقین هم نه راځي نو شادي حالو ته لاړ شئ او هغه هلکان وی نه د چا چې ودونه ما د یو ملګري نه تپوس کوم یاره ته به داسې
تورې کنه چې ګپ مو سره لګاو نو هرکه ته خو دې تورې مې با ستاسو واده نو مې اسی ګپ کې مو ته مې ستاسو خر بسوي جره ماشاء الله ما دل لور ورکړي هغه ماته په قلاره کې نه و ما په ورځ باندې داسې میک اپ کړو داسې میک اپ چې د بیوټی پارلر کمالو ماشاء الله مخ مې دې نوراني و دې میک اپ نکړ او کله کله واده لکه ویل کله مانځو ټیم دې چې مانځلا نو هغه سوي مړه وای دې شي دې چې اوس مې دونه خرچه کړی دا خدای یو موږ بګی نه صحیح کنه بیا وته وبم بو بس او زنانو خو دقه حل په هر فنکشن کې زنانه ته وای موږ نه نه دې ته جوړ نه یم ځکه چې زما میک اپ خرابي ها ګوتو باندې نوکرنګي لګولي وسنه خلکو کې شعور راغی لیکن په هر حال خلک یې لګای نوکرنګي لګولي نو ولې دا نوکرنګي صرف د مانځه د ټیمه پوری دي تاسو څه خیال نه دا نوکرنګي با لګیدلی یو موږ بم تیر شي بل موږ بم تیر شي لیکن دا جنۍ دې ته تیار نه ده چې د دې نوکرونو نسو کی دا نوکرنګي لري الانکه او د سینې کې نو بس دا سم موضوع غونې دي کنه چې مسه بیوږي په موضوع باندې کوم مسه وږي سړی کنه نو دا خو موضوع نه دي چې په دې د پاسه هم مسه وږي او نه څه عذر دی یو سړی دی لاس یې خوږ دی مات دی پلستر دی وته او هغه په مسه کوي نو د لپاره خو جایز ده خو یو زنانه داسې ده چې هغې د پیشن دپاره نوکرنګې لګولی دی نو سم خیال دی په دې باندې مسه کېږي په مسه لکه نه کېږي په مسه او دا خوشحاله ده ماشاءالله پروګرام ډېر ښایسته و پروګرام خو ښایسته و د دنیا خو آخرت دې ځان له څه کو تباه کو آخرت دې ځان له تباه نو د جمعې په ورځ باندې د میک اپ نه ځان په وخت باندې وزګار کو راشو دا خطبه واورو او که د دې نه مخکې لږ راشو بیان واورو نو ولې دنیا به ورانه شي د جومات په آدابو کې دا دی چې کله ته مسجد ته راځې د مسجد حق دا دی چې ته په مسجد کې کله دعا ووایې او راننځې نو 2 رکعاته نفل به تحیت المسجد وکړې دا د مسجد حق دی 2 رکعاته تحیت المسجد وکړې نو چې یو سړی راغلی به داسې ټیم کې دی چې خطبه دې کېږي نو دې به تحیت المسجد وکړي څه ټیم به ها تحیت المسجد خو دنه لاړه ځکه چې حکم دا دی چې کله امام منبر ته وخیږي نو بیا دې سنت نه کوي او چونکه څنګه مساجد کو موږ ټیم ورکو موږ سنت د بار باندې ټیم ورکو کنه نو چې وسړې د ټیم لمرونه رسی او دې بیا صرف د جمعې مانځل راورسېدو او زر در زر مونږ وشو نو دا هغه خشوع خضوع علامز نه دی او نه د جمعې هغه فضایل